بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو ستاسو قربا وکاسیا ستاسو په درنه خدمت کې حاضر یم د پروګرام کراس ټاک سره. قدرمنو کتونکو نن ټول ورځ تاسو په ټي وي چینلز باندې وکتل چې په سپریم کورټ نه هغه معامله راغله اوس پارلیمان ته یا د پارلیمان نه هم بهر مذاکراتو ته. نو مذاکرات کیږي او کدی کیږي بیا سپریم کورټ چې کومه فیصله کومه تاریخي فیصله کړې وه د 14 مئی د الیکشن نو هغه به په هغې باندې برقرار پاتې شي که نه او کچرې حکومت ناکامه شي په مذاکراتو کې نو بیا به څه کیږي. په دې موضوع باندې زموږ چې کوم درانه میلمانه موږ رابللي دي د هغې تعارف تاسو سره کوم. موږ سره په دې پروګرام کې میلمانه دي. موږ سره اولنی میلمنه فرزانه علي صاحبه ده څوک چې بیورو چیف ده د آج ټي وي په پېښور کې او سینر صحافي ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی زموږ ګرانو کتونکو دویم میلمه حماد حسن صاحب دی، کالمنګار دی، صحافي دی. تاسو په مختلفو فورمز باندې تاسو هغه ګورئ او کالم هم لیکي. تاسو هم په خیر راغلي وایو. زموږ دریم میلمه ګرانو کتونکو رفعت الله اورکزی صاحب دی، سینر صحافي دی او اینکر پرسن دی. په خبر ټي وي باندې هم تاسو هغې پروګرامز ګورئ. رفعت صاحب تاسو هم په خیر راغلي وایو. مننه. فرزانه بیبي ستاسو نه به زه د پروګرام آغاز کوم او که تاسو ته که څه ایشو وي نو خیر تاسو په اردو کې تاسو خپل جواب ماته راکولی شئ چې د حالات چېرته روان دي. سپریم کورټ دا وویل چې زه نه ډیډلاین ورکوم نه زه تاسو ته چې مذاکراتو کې ما فیصله کړې ده او فیصله نه مونږ شاته کیږو نه، خو تاسو خپلو کې مذاکراتو کې چې تاسو څه حل وباسئ تاسو له ټایم در کوم. نو آیا دغه پولیټیکل خلک دا به د دې مسلې حل وباسي او که نه، او که نه روزي نو بیا به څه کیږي؟ ټولو نه ما کې خو مهرباني زما خیال دا دی چې ما ته نه ښکاري چې څه حل دا وباسلی شي. ټول نه مخکې خو کومه کمیټي عمران خان جوړ کړې ده که نه، دې کې پکار و چې پرویز خټک په شانتي سړی چې دي هغه پکار و، هغې نمایندګي پکار و. شاه محمود قریشي از ګوډ. فواد چودھری چې دی هغه کار خرابولو کې ډېر مخکې دی او جوړولو کې لږ کم دی. زما خپل دا تجزیه دی، څوک دي نه اتفاق کوي یا نه کوي، زه هغې هغه چې کوم هغې باندې زما څه اعتراض نشته، لیکن هغې احترام کوم. لیکن او بله علي ظفر دی. پکار دا دی یو خو کمیټي داسې نه دی چې هغه آرام سره چا خبره اوري چا هغې کې دای چې آپ آگے جا سکتے ہو. ایک ہوتا ہے نا برداشت ہوتی ہے، ایک سمجھ ہوتی ہے. واقعی ایک جیسے کہ پرویز خٹک میں ہے، میں سمجھتی ہوں، یا اسد کیسر ہوتے یہ ایسے لوگ تھے، لیکن ان کو لگا کہ نہیں ان کو ہونا چاہیے جو سوری میں ایک دم سے شفٹ کر گئی، تو ان کو لگا کہ نہیں یہ ہونا چاہیے. تو پہلے مجھے لگتا ہے کہ کمیٹی میں جو لوگ ہیں وہ سنسیئر نہیں ہیں، کیونکہ آپ ان کی باتیں سنیں تو وہ اکثر بگاڑ کی بات زیادہ کرتے ہیں، تعمیر کی بات ان کی کم ہوتی ہے. جیسا کہ آپ آج یہ دیکھیں کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ سپریم کورٹ میں جب پریس ٹاک ہو رہی تھی اس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی بات کی، اس میں فواد نے بھی بات کی. ایک دم سے شیخ رشید نے بہت شاؤٹنگ انداز میں پھر بگاڑ کی باتیں کرنا شروع کر دی. نہیں مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے. اور دیکھیں ایسے نہیں ہوتا. اور خان صاحب کا بھی ایک عجیب سا رویہ ہے کہ وہ کہتے ہیں پہلے تو یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو خوب لعنت ملامت کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں ہاں ان سے بات کروں گا، اور پھر کہتے ہیں بات بھی صرف ان سے کر ڈالی ہے خان صاحب نے. جی ان سے بات. جی آپ پروگرام کے بعد آپ خود دیکھ لیں، پروگرام میں وہ اناؤنس نہیں کر سکتا. اچھا تو انہوں نے جو کیا ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اب بات کرنے کے لیے ان کو بھیجنا چاہیے جو کہ بات کرنے کا ہنر جانتے ہوں. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی میں جو اندرونی کہانی مختلف چینل پہ چل رہی تھی وہ ہم نے دیکھی، تو اس میں بھی مجھے کوئی ٹھہراؤ کی یا ایک قسم کا کہیں کہ صحیح ہو کی طرف جاتی بات نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ مئی پر ہی رکے ہوئے ہیں. شاہ محمود قریشی کی قربانی اٹل ہے آپ کے خیال میں؟ میں نہیں سمجھتی کہ اس طرح بڑا ہوگا، کیونکہ آج پارلیمنٹ نے جو فیصلہ دے دیا اس کے بعد اتنی ہمت تو میرا خیال میں نہیں ہونی چاہیے کسی اور انسٹیٹیوشن نے کہ وہ پارلیمان کی رائے کو رد کرے. ایسا ہونا نہیں چاہیے. پارلیمان کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ پارلیمان کا پارلیمان تو سب سے افضل ہے نا. لیکن عدالتی کارروائی تو پارلیمان میں نہیں لائی جا سکتی، چیلنج میں نہیں ہو سکتی.
دیکھیں عدالتی کارروائی کدھر آتی ہے اور کدھر نہیں آتی ہے. اگر پاکستان کی تاریخ میں عدالتوں کے نظریہ ضرورت اور اب تو نظریہ محبت بھی ہے نا, یہ نظریہ ضرورت تو دفن کر رہے ہیں یہ جو ہمارے جو ابھی چیف یہ صاحب آپ کا خیال ہے, یہ آپ کی, میں بڑے آپ کی خیالات کی قدر کرتی ہوں اور وہ آپ کے خیالات ہیں, میں اس کی بہت قدر کرتی ہوں, اس کا احترام کرتی ہوں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اب نظریہ ضرورت کے ساتھ نظریہ محبت بھی آ گیا ہے, تو اس میں بات چیز ڈبل ہو گئی ہے. تو میرے نزدیک پارلیمان سب سے سپریم ہے. صحیح. اچھا ہمارے ستاسو نه زما دا کوېسچن دی چې د دې نه به جوړېږي سره دې مسلې نه, زما ته خو نه ښکارېږي چې د دې نه څه حل راوځي, او ما ته خو داسې ښکاري چې شهباز شریف صاحب خلاف توهین عدالت کاروایی کیږي. که تاسو ته داسې نه فیل کیږي؟ ګوره وکاس اول خو به مونږ ریسنټ سنیریو ته وګورو چې هغه کم طرف ته روانه ده. لږې ورځې مخکې عمران خان وی چې میں سیاستدانوں سے مذاکرات نہیں کروں گا, میں صرف آرمی چیف سے مذاکرات کروں گا. دا یې ویلي او دا هغې وجوهات دي نو د هغې وجوهاتو طرف ته هم راځو. خیر نن مذاکرات چا سره کېدل, اپوزیشن سره مذاکرات کول که نه, خو د هغې مذاکراتو باوجود څنګه چې فرزانه ووې د سنجیدګۍ اندازه د دې نه وکړه چې کوم د مذاکراتو خلک وو چې هغه پرویز خټک وو, هغه حامد خان وو, هغه سنجیده خلک وو په پی ټي آی کې, هغې پکې یو کس هم نه وو. شاه محمود قریشي پکې د سیکنډ هینډ کمانډ په حیثیت باندې ناست وو. خو د هغې نه علاوه د هغې خو د ګورنمنټ بینچز طرف ته ته وګوره نو په هغې کې یوسف رضا ګیلاني هم وو, په هغې کې ساګډار هم وو, په هغې کې تنویر شیخوپوره والا ایم این اے رانا تنویر ټولو نه سینیئر پارلیمنټیرین هغه هم وو, خواجه سعد رفیق هم وو. نو مطلب دا دی چې حکومت مذاکرات هم غیر سنجیده نه دي. خو د دې هر څه باوجود چې موږ وګورو نو پی ډی ایم بیا هم په یو پیج باندې نه دی, لکه په مذاکراتي عمل کې د مولانا څه کردار دی. حالانکه مولانا خو د دې ګورنمنټ حصه ده, په دې پی ډی ایم کې شامل دی, وزارتونه هم انجوای کوي, نور هم چې د بیک ګراوند کې څه کېږي نو موږ ته پتې دي, خو مولانا د مذاکراتو په ټیبل باندې نه ښکاري. ولې په یو پیج باندې نه دي. ما تاسو ته ووایي مولانا صاحب ولې مذاکرات نه کوي؟ مولانا صاحب مذاکرات خامخای په ما باندې وای نه ښکاره ووایه. مولانا مذاکرات چې په څو وجوهاتو باندې نه کوي, هغه سره ښه تګړه وزارتونه دي, د هغې کار روان دی, هغې ښه خوشحاله دي, ښه مطمئن دي. هغه دپاره دا مسله نه ده چې ګنیزه یو سیاسي جماعت د جمهوري عمل نه بهر کوم. عمران خان سره زموږ ډېر سخت اختلاف دی, موږ د هغه د سیاست ډېر سخت تنقید ما کړی دی, تا ته پته ده. خو د دې نه انکار نشي کېدی چې عمران خان یو انتهایی پاپولر پولیټیکل فیګر دی. نو دا خو د مولانا په خوښه باندې به نه کېږي چې د سره زه مذاکرات نه کوم, ځکه چې ستا خو د هغه عمره پولیټیکل ویټ خو ستا د هغه عمره دی هم نه. که رښتیا خبره وکړې ته خو زیات نه زیات د بلوچستان په سر لږه غوندې حلقه کې او یا په صدرن کے پی کے کې ستاسو دغه دی. مطلب دا دی دا خو د ایم پی کمزوري دی چې سنټر هم د هغې نه پی ټي آی ووړو, نارت سایډ یې ته نه هم ووړو, یا د مسلم لیگ کمزوري دی چې هزاره بیلټ ته نه هم پی ټي آی ووړو. یعنې دا خو بنیادي طور د دې جماعتونو ووټ پاکټ سو. نو مولانا تاسو وایئ چې د عمران خان نه خوفزده دی, او که تاسو چې چونکې د دې حکومت ته حکومت ته د دغې وجې نه کېږي؟ ګوره د مولانا دوه وجې دي. یو خو هغه د الیکشن نه یېرېږي. ما په تیر پروګرام کې هم تاسو ته ویلي وو چې د مولانا سیاسي بلوغت په خپل ځای باندې, خو په عوامي پاپولیرټي ځان نشی دی, او عوامي پاپولیرټي د هغه کم اپوننټ چې دی په لوکل کانسټیټوینسي کې دا د ډي ای خان اوسېدونکی دی, د به زیاته پته وي. خو علي امین ګنډاپور د هغه نه ډیر زیات پاپولر دی. فرزانہ سے میں اس پہ کروں گا. ہاں جی, علي امین یو خو هغه سره د خپل هغه کوم چې د هغه بیسک کانسټیټوینسیز دي چې په هغې کې ټانګ, ډي ای خان, لکي مروت, بنو, دا ایریاز دي, په هغه ځای کې د پی ټي آی ډېر غټ ووټ بینک دی. نو یو خو هغه وجه ده. دویمه خبره دا ده چې په موجوده حکومت کې مولانا تکړه وزارتونه نیولي دي, او شاته چې د هغه د فیملی کسان څه کوي او څه معاملات کېږي موږ ته, نو د هغوی کار روان دی. نو هغوی وایي چې یاره په ګولای باندې وله جمهوریت او په ګولای باندې وله جمهوري عمل او سیاسي مذاکرات, نو د دې په وجه باندې منکر دی. خو د هغه په انکار باندې خو څه نشي کېدی. د عمران خان یو پاپولیرټي دا یو حقیقت دی. رفت صاحب ستاسو په خیال باندې حکومت بچ کېږي د توهین عدالت ته کاروایی نه که نه؟ ګوره داسې دی, دا نن چې کوم سپریم کورټ څنګه چې چیف جسټس او د نور ججانو مطلب ریمارکس وکړه,
کم راغلی دی فیصله مطلب محفوظ کړي دي نو هغه نه پس لکه نن موږ ته پیل ځل داسې ښکارېږي چې سپریم کورټ چې دی لکه رام ښکاري مطلب دا چې دې نه مخکې خو ډېر سخت بیانات بو او ډېر سخت ریمارکس داسې نه سای ورته راښکي داسې ګوره ښکار ته بعضې وخت یو ښکاري شي که نه او ته سره راښکي نو بهرحال دا خو پته لګي که نه ګوره نن وزیر اعظم ورله اعتماد ووټ هم داسې نه چې په اعتماد کې اوسي اعتماد ووټ یې ورله واغستو دا یو قسم میسج و په دې چې دې نه مخکې خو هېڅ قسم د اعتماد څه خبره چا نه وکړي چې یار دا اعتماد ووټ والي یا څه دی اچانک چې دی لکه وزیر اعظم دا ورله وخرو چې ګوره ما سره پارلیمنټ مکمل ولاړ دی وزیر اعظم صاحب ته دا چا وایي چې اعتماد ووټ والا چا خو دې غوښتی نه نو وخت خو نه وکاس هر وخت دی خبره کول سوري فرزانه یو منټ ګوره دا د وزیر اعظم حق دی چې هغه وخت په وخت باندې اعتماد وټلی دا څه په لومړي ځل باندې ونشو مخکې نواز شریف هم اغوستی نه په ځان باندې اعتماد بېنظیر بټو هم اغوستی مطلب دا دی ګوره پارلیمان خو چې کوم دی خو د عوامي نمایندګۍ نه جوړ دی که نه نو د هغې نه هغه د اعتماد ووټ والي د هغې سره د هغه کانفیډنس فرزانې نه خبر نه تپوس نه کوم دا به راته بیا وایي خو ستاسو نه کوېسچن کوم دا خلک راغونډ کړي چې 180 دا پیدا څنګه شو دا څنګه پیدا شو دا راغلو ته ونه کتو چا راوختیو نه مطلب کې خو داسې څه دغه شته نه که نه لکه څه مطلب منځ کې څه چیلنج شته نه دی دومره غونډول خو ډېر اسانه خبره اسانه وو هغه خو چاره اوستې نه دي او پاکستان کې خو ډېر آسان دی چاره اوستې نه دي نه یا هغه دغه نه دی چې کله بیا ضرورت پیښ شي راویولي خو فی الحال چې نن ضرورت و که نه هغه ضرورت نه و نن ضرورت و داسې چیلنج نه و ما په خیال که چېرې ته موږ هغه طرف ته بوځي نو موږ خو درله دا جواب هم درکولی شو چې هغه چاره اوسته چا چې 34 ووټونه ګټلي وو او 64 والا وبایللي وو خو هغسې بهرحال نه ده د هرې پارټۍ یو چیف ویپ وي په پارلیمان کې او هغه ټول ایم این ایز راغونډوي خدای امکان وویل چې دوه درې ورځې مخکې خفه شوي ناراضه شوي او په کور ناست وو نو دا څنګه راغله دې ته چا څه ورکړله دا خو ګوره داسې دی هغه دغه د جمهوریت لپاره دا امکان راوسته دي دا خو یو موقف دی د مطلب کله کنسنسس کله باندې چې کنه چې وکاس ډېر دا څه مزاقیه ځان دومره جوړ غټه کړه نه نه جمهوریت دپاره نه ما ریفر صاحب باندې جواب نه راکړي ریفر صاحب تاسو ما ته کلیر ما پرې خو دا کنه نو خبره نه پرې دی هغه وایي که نه بڑے مزاقیه ہو او دا داسې دی که نه جی جی دا ګوره اتحاد کې که شامل دي خو د هر یو سیاسي جماعت چې دی یو خپله ایجنډه دی هغه چې دی لکه تا سره چې اتحاد کې ځي نو هغه تا نه څه بیا غواړي داسې نه دی نو په سند کې خو دا دی چې څومره سیاسي جماعتونه دي یعنی ایون پیپلز پارټي هغه هم په هغه سینسز باندې چې مطلب اعتراضات دي نو هغه څه اعتراضاتو هغه اعتراضاتو خبرې چې دی روانې دي خو هغه د وخت تر وخته چې دی مطلب لکه دا دومره سیریس دغه خبره په څه باندې وشوله په څه باندې هغه سیټلمنټ په څه وشو نو مړه دا خو به اوس دي نه زه جزئیاتو نه خبر نه یم مطلب پیسې ورته ورکړي مطلب فنډ پیسې کې دي شي فنډنګ کې دي شي وزارتونو ته نور وزارتونو کې دي شي کسو ول ورکی په دې باندې کې یو ورلب ورکی کې دي شي راتلونکي وخت کې دا خو وړه خبرې دا جمهوریت ته دا خو بلیک میلینګ نه سیده ساده د کوم جمهوریت خبره کوي د پاکستان جمهوریت خبره کوم اچھا چې نن بلاول بټو زرداری سه چې دا پارلیمان دی او د دې تقدس ته دغه خبره کوم داغه تقدس خو پکار دی ګوره تقدس کې بلیک میلینګ کیږي بارګینینګ کیږي ویلینګ ریډینګ وایي کیږي سیاسي جماعتونه خدا کوي کمای نه کومه کې خدا ګوره کیږي داسې خو دی یو منټ نه ریفر صاحب باندې جواب نه راکړي نه ولې نه ته د رفت نه هغه څه اورېده غواړې چې کوم ستا په ذهن کې دي ته خپله خبره په رفت کول غواړې خبره اوره زما ګوره زه پې پوهېږم زه په دې دغه باندې پوهېږم ډېر ټریکونو باندې ګوره زه د فرزانه بي نظر اعظم فرزانه بي وختي حماد صاحب یو خبره وکړله دی وی چې په ساوث کې چې کوم مین چیلنج د مولانا صاحب ته هغه د یمین ګنډاپور فیملی نو آیا واقعي دا یو غټ چیلنج د مولانا صاحب د فیملی ته د هغوی په پولیټیکل سرکلز ما صرف الیمین نه وی سوري ما از ا هول پی ټی آی وی چې هلته کې د پی ټی آی ووټ بینک سیوا الیمین ته ټیکټ بل چاته ملاو شي هغه لکه هغوی فیس دی که نه الیمین زیات فیس دی او الیمین فیس دی په پی ټی آی علي امین فیس دی ها دغه شی دی او کېدای شي چې څوک یې هغه اصل کې عمران خان چې یو کمبه هم به هغه ولاړي که نه او هغې باندې عمران خان نوم لیکلی هغې ته هم یا د خاص طور باندې یوت ووټ میلاویږي زمونږ چې کومه حلقه ده ډی ای خان کې هغې کې پاپولر ووټ اوس عمران خان دی او ډیفینیټلی هغې کینډیډیټ چې دی هغه علي امین ګنډپور دی هغې
نور رونا چې دي مختلف واقع کړي اچھا مولانا زه دی شان لګ اختلاف کوم چې ضروری نه دی چې دا ټول ووټ چې دی مولانا صاحب علي امین ته راغلی دي که نه ما ته داسې ښکاري چونکې زه هغې حلقې یم پاکستان پیپلز پارټي یوث ووټ او ښځو ووټ چې دی هغه راغلی دی علي امین ګنډپور ته یا پاکستان تحریک انصاف ته زمونږ چې کومه حلقه و هغې کې مقابله چې و هغه پاکستان پیپلز پارټي او مولانا فضل الرحمان و او ووټ چې کم شوی دی هغه پاکستان پیپلز پارټي شوی دی جیوائی هم شوی دی دی هغه نشته لیکن زیات چې خراب شوی دی هغه پاکستان پیپلز پارټي شوی دی او چونکې زمونږ خپل ایریا چې دی هلته ډېر زیات پاکستان پیپلز پارټي ووټ دي که نه او هغه کوم ځای ته تللی دي هغه هم ماته پته دی هغه تحریک انصاف ته تللی دي ما تصویر د یوث او ښځو ووټ چې دی ډېر زیات هغه هلته تللی دی او بیا هغې نه پس چې دا خو خبره و لږ کار شوی و 2014 الیکشن کې 2013 الیکشن کې بیا هغې نه پس بیا کار وشو 2018 الیکشن کې خو بالکل هوا بدله شوې و که نه هغې کې او تاسو ته پته د خیبر پختونخوا کې پاکستان پیپلز پارټي ډېر کمزور شو بیا هغه مکمل ووټ چې دی تاسو وایي چې هغې ډېر کم پاتې شو که نه حصہ اوس مقابله چې دی اوس هم مولانا فضل الرحمان اور علي امین ګنډپور دی پاکستان پیپلز پارٹی تو ډیر زیات ضرورت ہے کہ چکار ہو کی ٹھیک ہے اگر گلی وہ کہتے ہیں نا کوچے لیول کی اور گلی لیول کی جو ایک سیاست ہوتی ہے ان کو کرنی ہے لیکن بیا اب ساؤتھ اگورے مکمل بنیوں کے اگورا لکی کے اگورا کرک کے اگورا بیا کہاٹ تراشا آغا اب داسی مکس ماتا اخکاری اوورال ساؤتھ چے دے لیکن اس تاسو یو بل غور کڑی دے دا آغا چې کوم سیف الله برادران دي هغه एकदम پاسې دلی دي او هغه څه جوړ توړ کوي لګیا دي هشام هم نن سبا چې کوم ټویټ تا زه یو ټویټ کړم بالکل ریټویټ هشام چې کوم هشام نام الله هغه چې کوم ټویټس کی هغه هم داسې لکه زومانیشن لدی چې وړان برنے کے لیے تیار ہے اب وہ کہتے ہیں نا کہ کھرا تلاش کرنا ہے کہ ان کو کس نے کھڑا کیا ہے تاسو تو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں تو کھڑے لوگوں کو جوڑا جاتا ہے انفیکٹ جوڑے جانے کا لفظ زیادہ مناسب ہوگا گروپس بنائے جاتے ہیں لوگوں کو توڑا اور جوڑا جاتا ہے اب ان کو پیچھے کس کی بیک پہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں وہ آنے والے دنوں میں وہ ہو جائے گا وہ ہو سکتا ہے کہ ان کا پرانا بڑا ہو آپ کو پتہ ہے کہ سیف اللہ کا پرانا بڑا کون ہے جو اس وقت پاکستان میں بہت ان ہے اور بہت جوڑ توڑ کر بھی رہے ہیں تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوگا صحیح ہمارے سے بل چکم دا زرداری سے اب دا کم پالیٹکس ایک دم سے نام لے لیا تو میں تو کڑی سے کڑی میں رہتا ہوں اچھا نو دی غدا ویل کیږي چې کنه زرداری صاحب لګیا دی هغه په ښکاره باندې خو پی ډی ایم سره دی خو هغه پسې پرده بل هم یو کیل روان کړی هغه په یو کیل لغه نه دی هغه لګیا دی پنجاب نه د پی ایم ایل نه خاتمه کی او خدا سے کوم حالت خیر داسې ښکاري چې کنه بالکل خاتمه وکړه شهباز شریف یې بالکل لاوستو او هغه دومره لویه پارټي و د او پنجاب ته پنجاب کې بیا ساوث خو ته بالکل لاړو سنټرل پنجاب کې مغلق مونږ تر محدود کړه نو په دې کې حقیقت شته او په دې کې تاسو ذهن دا خبره مني ګوره وکاس دا خبره خو ډیره بچګانه ماته لګي اکثر خلک کوئی چې اسف زرداری مسلم لیگ ختم کا اسف زرداری او سیاست په مسلم لیگ کې ماشومان نسل ګوره سیاست خو وای دی تا ابوالکلام آزاد ویلو چې سیاست کې سینے میں دل نہیں ہوتا سیاست خو گیم دی کنه چې مطلب دا دی څنګه چې د شطرنج لوبه وي هغه څه غوندې د سیاست لوبه وي خبره دا ده چې د پنجاب سیاسي مزاج دا نه و پنجاب په 70 کې بټو سره ودرېدلی او د ضیاء الحق انتهایی خوفناکه مارشل الله پنجاب فیس کړی وه دلته کې هېڅ هم ریزسټنس نه و شوی ریزسټنس په لاهور کې شو چې خلکو خودسوزای کړې وي د هغې باوجود هم پنجاب هغې سره ولاړو کله چې په 10 اپریل 1986 باندې بېنظیر بټو د جنیجو حکومت کی جمهوریت بحال شو او په لاهور ایئرپورټ کوزه شو 10 لاکھ خلکو د هغې استقبال وکړو مطلب دا د پنجاب انټیکټ و جس کو اصل میں لوگوں کا سمندر کہتے ہیں سمندر جو مطلب دا د پنجاب 2000 خپل فیصلې نه تبدیل کړي
پنجاب په 90 کې نواز شریف سره ودرید د مشرف انتهایی خوفناکه مارشل لا غي فیصله 17000 کارکنان په جیلونو کې گرفتار کړي شو او پنجاب ولاړو خو پنجاب اخر سو وجه شو چې پنجاب سلیپ کېدل شروع شو دا د زرداری وجه نه ده دا صرف زرداری وجه نه ده دا وجه د مسلم لیگ خپله ده کله چې نواز شریف راغی ووټ کو عزت دو سیول سپرمیسی دا نارې ووالي پنجاب وی چې یاره زما لیډر خو کلک ولاړ دی پنجاب هغه سره ودرېد او د عمران خان په تیر ګورنمنټ کې هم پنجاب هغه سره ولاړو خو چې کله شهباز شریف د وزارت عظما حلف اوچت کو کله چې د مریم نواز د کچن هغه چاټو باندې مثالي جوړولې مریم اورنګزیب دي هغه خلک رااله هغه په کابینټ کې کېناست ها کله چې مولانا د پی ډی ایم ایسا شو په ګورنمنټ کې کېناست او هغه فیملی انتهایی کرپشن شروع کړ زه کولاو خبره کوم چې هغه کرپشن شروع کړ اوس هم کرپشن کوي نو چې کله دا معاملات مخې ته راغلل نو پنجاب وی چې موږ خو په شریف فیملی باندې خرڅ نه یو زمونږ خو یو سیاسي نظریه وه زمونږ خو یو سیاسي تصور و یو سوچ و چې هغې نه هغوی په شا کېږي نو زمونږ څه دغه دی هغې نه پنجاب تتر بهتر شو او زما چې څومره پورې خیال دی نو ټیک دی د مهنګایۍ وجه به د معاشي بدسرای صورتحال به د عمران خان د ګورنمنټ د کرپشن صورتحال به خو په دې کې یو غټ فیکټر د انتقام هم دی چې هغوی د شریف فیملی نه انتقام اخیستل شروع کړ په دې کې د آصف زرداري هېڅ لاس نه دی آصف زرداری لاس بیا خو په کار چې خلک پیپلز پارټای ته تللي پیپلز پارټای ته څوک تللي د پنجاب ماته یو لیډر وښایي چې ساوث کې چې کوم د پی ټی ایس نه کوم ناراض کسان دي دا زرداری صاحب خپل لږ په ساوث کې خو د پیپلز پارټای څه اثر وکړه نه پر ایمیار خان ملتان ډېر غازي خان دي ځایونو کې خو د پیپلز پارټای ووټو ځکه چې هغه تقریبا سین سره نږدې علاقې دي نو هغه ځای کې د پیپلز پارټای اثر وو خو بیا هم پیپلز پارټي په هغه پوزیشن کې نه وه او نه د هغې نه پس راغلی د پیپلز پارټای پوزیشن خو په پنجاب کې هم هغه دی چې کوم مخکې و پیپلز پارټای ته خو څه فایده نه ده شوې نو آصف زرداري لګي نو د نواز شریف سیاست د عمران خان دپاره ختمي هغه خو نواز شریف سره کم از کم هغه د هغه کوایلیشن پارټنر دی عمران خان سره خو هغه سره خو که چېرې زرداري صاحب غواړي چې هغه بلاول وزیر اعظم جوړ کړي نو هغه به بیا شهباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب وخی په پنجاب کې دا یو موجوده خو بیا وزیر اعظم نه جوړوي نه اډو بلاول وزیر اعظم جوړوي نو د دې لپاره ضروري دی چې د هغه اتحاد به عمران خان سره عمران خان چې کله چې تیر ځلې آصف زرداري پریزیډنټ جوړېده او یوسف رضا ګیلاني د هغه د پارټای پرایم منسټر جوړېده نو کافلیک سره اتحاد نه شوی حالانکه د چودھری ظهور الهي د قتل اف آی آر په الذوالفقار باندې شو او یو ذاتي دشمني هم وه خو بیا هم چې کله سیاسي ضرورتونه پیدا شو نو چودھری پرویز الهي ډیپټي پرایم منسټر هم شو هغوی په کوایلیشن ګورنمنټ کې هم شامل شو نو د دې آصف زرداري دپاره خو دا ناممکنه نه ده چې دی سبا مولانا سره هم اتحاد وکړي ان پي سره هم وکړي مسلم لیگ سره هم وکړي چا سره هم کولی شي او هغه خو سیاسي طور جایز کار دی سیاست کې زرداري صاحب خو ویلي چې دا د قرآن ټکي خو نه دی زرداري صاحب ویلي چې واده خو سره داسې نه دی که نه هغه باندې رفت صاحب چې کوم اوس چې کوم د پالیټکس روان دی او زرداري صاحب لګیا دی هغه پکې کی نو تاسو غواړئ چې دا د زرداري صاحب د پالیټکس دا د پیپلز پارټای پالیټکس دی دا د ذوالفقار علي بټو پالیټکس دی دا خو ګوره داسې دی چې ما ډېر زیات په دغه باندې کار نه دی کړی کله پیپلز پارټي باندې خو زه دا وایم چې ما په خیال باندې چې دا کله نه چې لکه بی بي چې شهیده شوه هغه نه پس د پارټۍ چې دا ټوله د زرداري په کنټرول کې راغله جی نو هغه نه پس موږ وکړو ګوره 2013 الیکشن دلته وشو ما په خیال چې 15 سیټونه چې دي 15 دي که شپږ سیټونه پیپلز پارټي واغستو دلته بیا 2018 الیکشن لکه موږ دلته او په پنجاب کې نو دا خو لکه یو قسم دو چې دی د زرداري صاحب چې کم پالیټکس و هغه بالکل پیپلز پارټي ریورس دغه ته بوتله لکه صرف سند کې پاتې شوه سند کې محدوده کا او دلته مطلب لکه په پښتونخوا کې او په پنجاب کې چې دی نن پورې دا پټۍ چې دی مطلب لکه اوچته نه شو مغلو کوششونه روان دي خو دا اوس ګوره موږ ته یاد شي هلته چې کله دلته پښتونخوا کې دو چې دی یو ټایم کې انور سیف الله خان چې دی هغه دلته صدر جوړ کړی نو دا لکه دا خو هغه خلک به وو چې څوک کوم جیاله به وو ډېر زوړ کوم د پیپلز پارټۍ چې چا قربانیانې به وې چا د مارشل الله دور کې چې کوم د ضیاءالحق مارشل الله هغه تکلیفات به تېر کړو دغه شان خلک به چې دي دغه کولو بیا
په پنجاب کې چې د منظور وټو جوړ کړو صدر د دوه چې دی ګوره د پیپلز پارټي چې درینه کارکنان نو دا یو چې دی مطلب مختلف پارټیانو کې ګرځیدو او وټو چې دی او یو ټایم کې مسلمان لیگ کې پاتې شو نو دلته نه ماته دا سيزونه خو بالکل زموږ د نظر لاندې دي کنه تقریبا لکه 10 کاله دا 12 کاله مخکې خبرې دي نو هغه ټایم نه مطلب دی چې د پیپلز پارټي چې دی دغه شان خلکو راتلو سره چې دی دا په لاندې تلو باندې دا چې پیپلز پارټي جمهوریت پارټي نه چې کومه د بټو سه پارټي و نو نه جمهوریت پارټي خو دی جمهوریت باندې خو بلیو ساتي هغه شان خو دی خو هغه شان مطلب چاروں صوبوں کی زنجیر نه دی اصول باندې خبره اصول خو پاکستان کې د اصول خو خیر څه خبره بکې یار بس نور پارټي خو تاسو د شریف سے پارټي د هغه چانګه منګه سیاست باندې هغه ججانو مغستلو هغه ورسو غستو ګوره دا د سي دي بټو سه پارټي خدا سي نه وګنه زه دا وایم چې ګوره کدا سیاستدانان ته مطلب په خلی باندې جمهوریت دی کنه نو بس ور سره ځه په دې نور د حکم کارونه دي لکه ہے نا کہ جان اغستل نن سبا خو بیا سه چې نظریه ضرورت یا نظریه دا ټول کوي ګوره هغه باندې دی لکه مطلب شوی دی خو نواز شریف سے خدای چې هغه خو ټول عمر د ججانو سره خو لانجه راغلی ده ججانو سره خو بالکل هغه سپریم کورټ باندې حکم کړو ججانو سره نه آرمي چیفانو سره راغلی دی دا کم از کم 3 آرمي چیفانو سره دغه چې دی یو خاص دغه خو بیا اخر مطلب دی اوس د سخکاری لکه اوس لګ سزده کو په دې چې دیزل چې کوم چیف راغلی دی هغه په لزل ما په خیال د ملک په تاریخ کې چې کوم سینیئر کسو چې چا په سینیئر باندې ډیزرو کولو اگر اغلی او نواز شریف سے هغه ټایم ویلی مو چې ما دا تجربه خې نه دی پاتې شوی نو خبره ده صحیح جی جی وای تاسو د الیکشن اول سره کوم خبره تاسو ته الیکشن په کېدو په نظر راځي نه الیکشن هیڅ چانس نشته دی دا 14 مئی باندې جی 14 مئی نه هغه باندې خو بالکل نشته دی او په اکتوبر کې دا چې کوم مذاکرات شروع شو کنه دا اوس مطلب دا نن چې کوم پهلا دور شوی دی ما خیال دا چې دا یو ډیر پازیټیو ساين دی او فرزاني بيبي خو ډیر خو دی باندې تبصره وکړه چې کوم د پی ټی آی کم کسان چې شامل کړي دي هغه ډیر شامل قریشن علاوه کې دا نور ټول ډیر مطلب لکه دا کوالیفای کینا په دې چې دا مذاکرات چې دومره زیات مطلب یو بل هغه مطلب ډیر زیات پولرایزیشن ډیر ټینشن دی ما خبره وختي خبر راو چې لکه پروژ خټک سے په کور والو وفات شوی دي او نو غلط الته کې خپل غم کې وزیر اسد کیسر چې دی شروع کې اسد کیسر کمیټه کې وو او هغه باندې نور جمعتون چې دام مطلب ډیر دغه خوشاله خو خان صاحب چې دی هغه بالکل آن د ریکارډ وی چې ما شامل کړی نه پرویز خټک خپل نجی مصروفیات په وجه نه تاسو شوی او ناست به هم کې ناست نه جی نه هم کې ناست نه تصویران غم کې خو ناست دی لکه دی په حالات باندې داسې نه کیږي دا بالکل هغه خبره چې نوې دی هغه پالیټیشنز دي کور ولا ورتزي راځي هغه ټیک دی هغه ټیک دی مناسب لوی غم خو دی لیکن په دې حالات کې چې ملک مسله هی کنه او اکا کسان چې کومه شی جوړول شي هغه خو ضرورت راضی کنه نه اسد کیسر پکارو یو ورځ د اسد کیسر تاسو ګورم چې نه هغه اهل دې د دومره لوی لیول ډیلینګ کولو کیپبل دی ولې نه دی ها د کوم دور لوی لیول څه مطلب نه مخکې د مذاکرات کړي داسې چې تغټ لیول نه د کوم لوی لیول دی فؤاد چودھری دا څه کیپبل خبره هغه ایکسپوژر زیات دی هغه سپریم کورټ کې زی هغه کیسونه کوي هغه جج ته مخامخ کیږي دا خو نه دا خو عدالت نه سپیکر پاتې شوی دی ته کوم خبره کوي دا خو دا دی عدالت هم پنچایت ته ګورا جرګې کې چې دی کنه هغه وکیلان نه ناست نه زموږ چیف جسټس په خپل وی خلکو ته تاسو مذاکرات وکړي نو سب تاسو یو ځای شي نه دی ویل جرګه زی کنه تاسو مذاکرات وکړي په دې باندې خو مولانا ځکه سخت ریاکشن کړی دی حالانکه داغه خپل تحفظات دي هغه باندې خو موږ پوهیو خو بهرحال چیف جسټس صاحب دا خبره هغه نن ویو چې زه فورس کوم نه چې ګني خامخا یې چیف جسټس زه تاسو مولانا صاحب ډیر زیات انډرماین کوي په دې شی باندې هغه موقف چې زه دې سره نه کینوم کنه هغه هم سو وجوهات دي کنه صرف دا وجه کو نه چې دا زما کمپټیټر دی هغه چې سونه نه ګورا هغه چې څنګه لینګویج یوز کوي او هر دفعه دا ګوره مونږه سو ویل چې دا پاپولر دی دا پاپولر نه دی دا بیل خبره ده تاسو ته پته ده پاکستان کې پاپولیرټي چې ده کنه دا صرف 5 سال کې راځي او 5 سال کې زی دی سميار نشتا یو خبره یو کال مخکې دونا چې عمران خان تا یا پاکستان تحریک انصاف تا سکرین ملاو شوی ده
سونه چې دی ته توجه ملاو شوې ده سونه چې دی اسټابلیشمنٹ پیمپر کړی دی هغه چې زما خیال دی دغه د دې بای صاحب څه نوم دی دغه کیمرې والا آفتاب دا آفتاب بای ته تاسو ورکړی وو که نه 10 کال یا 20 کال دا هم نن سبا څه شی و دا داسې خبره نه ده دا میډیا سوشل میډیا دا هیرو جوړول ته وګوره که نه زمونږ هغه جرنالستان زمونږ هغه جرنالستان زمونږ هغه جرنالستان اتنا نه ګوره ستاسو د دوه خبرې سره زما اختلاف دی فرزانه ګوره تا خبر ډیره وګدا مجھے یہ بتائیے کہ دا ماتا دا ہوا ہے سوری وہ پتہ ہے بائی لینگویج اور بائی لینگویج ایک منٹ مریم کو آپ نے کتنا ٹائم دیا ہے اسکرین پر ابھی کی تو بات ہے وہ بیچاری آ گئی ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس کی پاپولیرٹی ہے یا نہیں ہے آپ بریک کے بعد آئیں اور میں اپنی بات کو دوبارہ بتاؤں گی آپ کو اور اسی بات کو بتاؤں گی کہ یہ جس طرح ان کو لانچ کیا گیا ہے نہیں دیکھیں ایک کو لانچ کرنا بریک کے بعد لانچ کریں کے بعد آئیں گے پھر آپ تفصیل سے بات کریں ګرانو کتونکو یو شان د مخلو جی ګرانو کتونکو د مینه پس تاسو په خدمت کې یو ځل بیا حاضر یو فرزانه بیبي تاسو چې کوم خبره کوله د تاسو چې عمران خان ته زیات ټایم ایر ټایم ورکړی شو دغه وجه نه عمران خان پاپولر دی نہیں میں یہ کہہ رہی تھی کہ ان کو جس طرح سے لانچ کیا گیا 2014 میں اگر دیکھ لیں بلکہ اس سے بھی پہلے چلے جائیں آپ جو ان کے لانچنگ پیڈ تھے وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے لیکن بہرحال جو ایک سلسلہ ایک تو نہیں ہے نا الگ پیرا ہو گیا تو ایسے چلتے چلتے آپ آ جائیں پھر 2014 پہ دھرنے کی بات کر لیں اس وقت آ جائیں پھر 2018 کا الیکشن آ جائے جو آپ اور میں مل کے سارے اپنے اپنے چینلوں کے لیے کور کر رہے تھے اور 5 بجے ہمیں جب شٹ اپ کال دی گئی کہ آپ لوگ بس اپنے گھروں میں جائیں اب جو تجزیہ کریں گے وہ کوئی اور کریں گے جو کال آئی ہے وہ کیا سارا کچھ ہوا وہ سارا کچھ ہمیں پتہ ہے ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے میں یہ کہہ رہی ہوں عرض یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ پاکستان کی جو ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے باوجود اس کے کہ لوگ آپ کو بہت پہلے مثبت رپورٹنگ کا حکم ملا تھا ہمیں نہیں ملا تھا آپ کو شہباز شریف نے تو آج وہ رات تو بڑی خطرناک رات تھی کہ ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ہے اور وہ کہتے تھے نہیں یہ نہیں ہے بہرحال جو بھی آرٹیاس بیٹھ گیا جو بھی ہو گیا ہم سب اب پاپولر ہے کہ نہیں ہے میں بالکل یہ کہتی ہوں کہ عمران خان اب پاپولر ہے میں نے تو اس سے انکار نہیں کیا اس میں تو دو رائے نہیں ہے لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب پاکستان کی یہ بدقسمتی ہے تو پھر آپ جمہوریت کی کیوں بات کرتی ہے تو میں اس سے کہتی ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جمہوریت ختم کر دیں یا ہم اس کی بات نہیں کریں ہم پھر بھی اپنی آخری سانس تک جمہوریت پارلیمانی نظام کے ساتھ کھڑے رہیں گے لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو جمہوریت پر شب خون مارتے ہیں ان کے خلاف اگر ہمارے سارے سیاستدان اکٹھے ہو جائیں جب زرداری صاحب نواز شریف کے پاس جا سکتے ہیں آپ کو یاد ہے نا کہ یہ کہانیاں سنا رہے ہیں کہ کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب جو عورت کی حکومت کے خلاف تھے وہ مریم صاحبہ کے ساتھ چل سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک سٹیج پر بیٹھ سکتے ہیں جنہوں نے بے نظیر اب کیا محترمہ کی بات کریں وہ دور انہوں نے کتنا تلخ گزارا بہرحال تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاستدان ہمیشہ ایک پوائنٹ پر آ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں میں یہ کہتی ہوں کہ آپ نے اگر واقعی ایک جمہوری اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے تو خان صاحب آپ بہت پاپولر ہیں آپ بھی پلیز آ جائیے یہاں پر دل سے بیٹھ جائیے یہ مت کہیے کہ میں صرف اسٹیبلشمنٹ آپ اسٹیبلشمنٹ کو گالی بھی دیتے ہیں آپ نوجوانوں کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بھڑکاتے ہیں اور پھر چور دروازوں سے جا کے ان سے ملتے بھی ہیں تو یہ جو ایک منافقانہ رویہ ہے نا ہمارے کچھ سیاستدانوں میں اس کو اگر یہ ختم کر دیں تو میرا خیال میں عمران خان سب سے بہترین لیڈر بن سکتے ہیں صحیح اچھا احمد صاحب د پارلیمنٹ اور جوډیشري ترمنځ چې کوم دغه ټسل روان دی د دې څه جوړیږي د دې نه آیا دا ټول پارلیمان به کور ته ولیږي نااهل به شي که نه د سپریم کورټ چې کوم چیف جسټس صاحب د هغه خلاف به ریفرنس راشي د دې الټیمیټ ریزلټ څه راوځي د دې د خدای نه کي چې هغه ریزلټ راوځي کوم چې مخکې راوتل لکه
یوسف رضا ګیلاني هم کور ته لېږلی او نواز شریف هم کور ته لېږلی او ډېر پرایم منسټران د جوډیشي کور ته لېږلي دي. د پرایم منسټر جسټس سجاد علي شاه هم بیا کور ته لېږلی و، یو پانسي کړی و، پانسي کړی و، د جلاوطنو حمایتونه یې کړي دي، د نظریې ضرورت یې راوستې ده، د 90 ورځو دغه یې ورته 3 کاله ایکسټنډ کړی د ډیکټیټرانو ته، دا خو دوی کړي دي، په دې باندې خو خبره نه کوو. خبره دا ده چې د زما غوندې صحافي چې هغه د جوډیشي د انډیپینډنس او د هغې د مضبوطیا ډېر حمایتي دي او ټول عمر مې دې دپاره خپله حصه ورکم کړی دی، خو زه خو د جوډیشي د دې مضبوطیا حمایتي نیم چې د یو جماعت حمایت وکړي یا د هغې نه دا یو سمل راشي. خدای دې نه کړي چې داسې وي، خو بهرحال موجوده سنیریو کې چې موږ ګورو نو څه داسې دغه کېږي. لکه دا زموږ څومره بدقسمتي ده چې زموږ جوډیشي آئین پسند ججز او د نورو ججانو دپاره نور یو سمبالیک دغه استعمالیږي. نو زما جوډیشي تقسیم ده. دویمه خبره دا ده چې موجوده حالاتو کې کم از کم د پارلیمان ډیفنس یو نه دی او پارلیمان په شا باندې هم نه دی تللی. لکه تاسو نن حالاتو کې وګورئ 27 اپریل ډیډ لاین د 21 ارب روپو دپاره چې دا ورکا سټیټ بینک ته ورې نه کړې پارلیمان والا، کیبنټ اپروو کو او چې پارلیمان ته لاړ پارلیمان رد کو او هغه پارلیمان نن په پرایم منسټر باندې اعتماد هم وکړو. یعنی که دا سوال اوچتېده چې یاره د پرایم منسټر د کیبنټ خبره پارلیمان اپروو نه کړه نو مطلب دا دی چې دا په وزیر اعظم باندې عدم اعتماد دی په کیبنټ باندې، نو هغه پارلیمان خو نن 180 غوندې میجارټي ورکړه پرایم منسټر له، نو پارلیمان وزیر اعظم سره ولاړ دی، پارلیمان په شا باندې بالکل نه دی تللی، پارلیمان سټینډ اپ کوي ډیر سټرانګلی په دغه باندې ولاړ دی. خو تاسو نن وګورئ چې د 27 اپریل ډیډ لاین تیر شه خلکو وایي چې شهباز شریف به کور ته ولیږي، وخت تیریږي، فضا بدلیږي، اوس دومره اسان نه دی چې پرایم منسټران به پانسي کېږي هم، پرایم منسټران به جیلونو ته هم لیږي او پرایم منسټران به د افتخار چودھري غوندې به راشي او هغه به یوسف رضا ګیلاني کور ته ولیږي او ثاقب نثار به راشي یا به په اقامه باندې یو الیکټډ پرایم منسټر کور ته ولیږي او جسټس انوار الحق دی به راشي او الیکټډ پرایم منسټر به پانسي هم کړي. اوس صورتحال او حالات ډېره حده پورې بدل دي او په هغې کې نور بدلون هم راځي او را روان دی، خو ښه بدلون هم راځي. لکه ما تاسو ته لږ ساعت مخکې ووایي چې نن چې کوم د کمیټو چې کومه کمیټي وه مذاکراتي کمیټي د هغې یو اجلاس شوی، دا یو ښه خبره ده چې سیاستدانان یو بل سره مذاکرات کوي. لکه ما د مولانا دغه مخالفت کړی دی، تیر شو کې مې هم کړی، اوس مې هم وکړو چې یاره ته دا مه وایې چې زه عمران خان سره مذاکرات نه کوم، تا اتارټي نه وي، تا سره دا اختیار نشته چې ته مذاکرات کوې او ته نه کوې. هغه د خلکو نماینده دی، زما ستا د بل اختلاف کېدی شي، خو هغه والټیر ویلي وی جمهوریت څه ته وایي، هغه ورته وایي جمهوریت دې ته وایي چې تاسو دې دپاره تا سره جنګ وکړم چې ستا حق تاله درکړم. دا حق د هغه دی، یو پاپولر لیډر هغه دی، دا د مولانا دا فیصله نشي کولی چې هغه سره به مذاکرات نه کیږي. دا غیر سیاسي رویه دی. ما په خیال دی مولانا صاحب چې دی لکه مذاکراتونه چې انکار کوي دا یو غیر سیاسي رویه دی. بل طرف ته مولانا چې دی هغه ما په خیال باندې د کیپی کانټیکسټ کې دلته چې مطلب په دې وخت کې که یو بل ته څوک ټکر ورکوي یا مولانا یا د پی ټی آی د ټکر چې کومه یو پارټي دی دلته هغه جمعیت علماء اسلام دی یا عوامي نیشنل پارټي دی او دی وجه نه چې دی هغه مطلب لکه په هغه کنټیکسټ کې دا چې دی یو خپل مطلب یو د هغه یو سیاسي ما په خیال یو طریقه دی. بله دا دینه مخکې چې دلته د عمران خان د پاپولیریټي خبر وشوه دغې خو شک نشته چې دې وخت کې عمران خان صاحب چې دی یو پاپولر لیډر دی، خو دا ګوره دا سیزونه وقتي وي، دا وقتي دي او دا حکومت هم چې دی لکه دا الیکشن باندې چې ډېر زیات سټرس نه کوي، وجه دا چې دې وخت کې دغه مطلب لکه پاپولیریټي ګراف اوچت دی. خو که 2 کاله مخکې تاسو دلته کې بیا د جایزه والی که نه 2 کاله مخکې چې دلته کم بلدیاتي انتخابات شي هغه ټایم عمران خان صاحب چې دی هغه وزیر اعظم و، دلته کې پهله مرحله چې دی هغه بالکل جی آی چې دی هغه الیکشن سویپ کو. بیا چې کله د رژیم چینج دویمه مرحله چې کې دا په 2 ډویژنو کې بازاري او ما په خیال ډیر اسماعیل خان کې، نو هغه ټایم کې د عمران خان صاحب حکومت تللی و او عمران خان صاحب چې دی یو نیریټیو بلډ کړی و چې رژیم چینج شوی دی، دا امپورټډ حکومت دی او زما حکومت چې دی امریکې لاغو کو.
په هغه باندې بالکل سینیرو بیا بدله شو، بیا په 2 ډیویژنو کې چې دی عمران خان صاحب الیکشن سویپ کو. نو دا به ته نه وایې ګوره دلته چې دی یو ورکوټې ایشو یا ټایم سره چې دی هر ټایم هغه نه باوجود چې جوای صحیح سټونه هم ګټلې دي هغه کې هم باوجود بالکل. نو دا چې دی دا وخت چې کوم د حکومت روان دي کنه دا چې علي دا کوشش کوي دا ټایم بای کوي دا اندا وجه دی چې هغه دی موقع کې ناشتي دا کوم ټایم بای کی نو تاسو دا ښکار چې په دې کې دي د معاملات ټکولې شي. نو معاملات خو ګوره د سدي چې معاملات ته خو ډېر وخت لګي دي کې خو شک نشته. څومره وخت پوته لګي مطلب ډېر بلګي ډېر ټایم بلګي. هغه نه مدا د پاکستان مالات چې ته په ما باندې ټکول واړې دا ډېر آسان کار دی. زه صرف کس کوم تاسو ګوره ما مطلب دی چې تاسو وایي کنه څومره ټایم وایي نه د ریفر صاحب ګیډه کړو زموږ خبره د ریفر صاحب دا ټایم ورکو. ما خیال دا چې کم از کم دا حکومت دا چې کم خپل ټینیور دی اکتوبر کې ما په خیال هغه پوره کیږي الیکشن په تقریبا 13 اگست باندې لاست ډیټ هغه ټایم بیا 13 اگست پوره کیږي خو بیا به 2 میاشتو پس وی کنه 2 میاشت 60 ډیز دی بیا بیا 60 ډیز پس نو اکتوبر ته زی هغه ټایم پوره ما خیال دی چې دا حکومت پاتې شو لګ دغه چینو ډیر بدلون خو نشي راتله نه خیر سنه سبوشي څه بدلون راشي لکه دا څه ماته څه دی پټرول قیمت په کم کی پټرول خبره اوس روس سره زموږ یو معاهده وشو کنه هغه چې دی هغه هم صدا سي چې کوم هغه ما کوم ریپورټس کتلې هغه تقریبا په یو بیرل کې تقریبا 16 to 20 ډالر ستاسو یو بیرل کې راځي څو دومره غټ دغه خدوم راغلی لکه دومره نو هغه لکه دا کدي شي لکه آسان شي ډیر خو نشي کېدای یو لیټر ارزان شي ستا دا خبره نشو د 149 روپے چې کله عمران خان حکومت 149 روپے 149 اوس 282 دی بل دا 30 روپے ارزان له 250 لګ پولیټیکل سټیبিলিټي چې دا ګوره د ملک اکانومي د لپاره دا ډیر اهم دی. ته چې لګ مطلب تا ته چې ګوره بل سړی لکه دا اوس یو جرنل خبره چې تا څوک قرضان درکې کنه لګ تا سټیټس غا ګوري هغه لګ ګوري چې یار پوزیشن قرض هم چلو ملو شي نو قرض ملو شي مونږ ته نو موږ بیا لکه پایلپ پیږي روانه نو هغه خو ګوره هغه خو مطلب ډیر اول نه کیږي ولې هغه عمران خان صاحب دور کې دوه دور کې بکیږي او دا مطلب دې لپاره خو پکاره چې دا ټول پولیټیکل لیډرز دا سیاست نه کوي دا د ملک غمو کې ملک څوک نه کوي دا اوس دا مې اپریل تقریبا مې شروع کیږي جون جولای اگست سپتمبر اکتوبر کنه تقریبا 15 میاشتې دي نو په دې 15 میاشتو تاسو تخکاری چې ملک حالات وټیک شي نه دور دي چې لیول پلیینګ فیلډ ملاو شي دور زیات ګوره دور زیات خو نشي ټکی دی ما خیال دا خو د دوران کې به مطلب لکه ګوره دا نور ډیر سيزونه دي چې هغه نه چې آی ایم ایف نه پیسې راشي او حکومت سره بدودري اور بډادر راشي خزانه ته دی دلال د پټرول قیمت بیا ارزان کی دا سيزونه دا سبا دا سر کم دا دین چراغ دی یا بل کم د اسمان نو پیسې راغورځي څه بکیږي نه ګوره دا چیلنج ریونیو موږ نه سیوا ګوره ما ته ریونیو موږ نه سیوا دینه پس چې بل ګوره یو بل حکومت راځي کنه تاسو د فردانه وینئ بل چې دینه اوس چې لکه الیکشن کیږي په اکتوبر کې کنه چې بل کوم حکومت راځي چې څوک وي شاه عمران خان وي چا نواز شریف شهباز شریف څوک وي بیا باندې ډیر زیات ګوره چیلنجینګ صورتحال دي څه نه دی نو بیا چې بیا وي خو الیکشن وکړي نو الیکشن خدا خپل ټینور چې دا پوره کی کنه حکومت ولې وکي کوېسچن خو دې راغلی چې په آیا په اکتوبر کې به انتخابات شي کنه کوېسچن خدا دی دا نو اکتوبر کې خو چې نه کوي نو زیاتې بکی ما په خیال باندې تاسو دې اتفاق کوي چې په اکتوبر کې الیکشن نه کیږي دا به زیاتی ہاں یہ زیادتی تو ہوگی لیکن حالات کو میرا خیال میں دیکھنا پڑے گا کہ حالات کیا اس لیول پر آ گئے ہیں کہ ہم الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں. وہی والی بات ہے کہ اس وقت تو میرا خیال میں آسمان سے فرشتے بھی اتر آئے نا تو جب تک کہ پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو حالات ٹھیک طرف نہیں جا سکتے. ابھی تو نفرتیں ابھی تو ڈویژنیں اس لیول تک چلی گئی ہیں کہ اداروں میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو چلانا ہے پاکستان کو انصاف دینا ہے پاکستان کے عدل کے وہ ایک قسم کے دینے والے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنا پسند نہیں کرتے. اسی طرح آپ آ جائیں کہ وہ ادارہ جس کو کہا جاتا تھا کہ یہ سب سے مضبوط ادارہ ہے پاکستان کا اور پاکستان دو چیزوں کے اوپر کھڑا ہے ایک اسلام کی طاقت کے کہا جاتا ہے کہ جس کے نام پر یہ بنا ہے اور دوسرا وہ ادارہ جس کو سب جس کی طرف دیکھتے رہتے ہیں اس میں بھی ڈویژن آ گئی ہے سب کو پتا ہے کہ ڈویژن آ چکی ہے. تو آپ جب اس لیول پر لیکن کوشچن یہ ہے کہ اکتوبر میں چونکہ حکومت کی جو ٹینور ہے وہ ختم ہو چکی ہوگی آئینی جو ٹینور ہے
تو اس کے بعد پھر حکومت قائم رکھنے کا کیا جواز ہوگا؟ اچھا یہ جو 5 مہینے ہیں اس دوران اگر اس میں معاملات سنبھل جاتے ہیں، جی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیں. جی یعنی آپ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ہاں نواز شریف صاحب کو ادھر لے آئیں، ان کو ان کی نااہلی ختم کریں اور ان کو موقع دے کہ وہ بھی وزیر اعظم پھر سے بن جائے. کیونکہ کیا آپ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو؟ پی ایم ایل این میں کوئی بندہ نہیں ہے. ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم ہمارے ہوں بس میں نہیں ہے کہ ہم ذوالفقار علی بھٹو کو واپس لا سکیں، جی عدالت کے اس فیصلے کو ریورس کرا سکیں جو غلط تھا. یہ بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، ساری دنیا مانتی ہے کہ وہ غلط تھا. سنیں میری بات سنیں، لیٹ می کمپلیٹ. ہم اس فیصلے کو ریورس نہیں کرا سکتے. تو جب آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ فیصلہ بھی اسی بنیاد پر اور انہی گراؤنڈز پر اور اسی طرح سے سیاسی فیصلہ تھا، ہم اس کو تو ریورس کرا سکتے ہیں نا. یعنی یہ پورا نظام ایک نواز شریف صاحب کے لیے بات نواز شریف کی نہیں ہے، بات نظام کی ہے، بات عدل کی ہے، بات اس عدل دینے والے کی ہے جس نے اس نواز شریف صاحب آ جائیں نا عدالت میں پیش ہو جائے نا. بات سنیں نا، آپ پہلے وہ ماحول تو بنائیں نا. ماحول کون بنائے گا؟ ماحول آپ اور میں اور یہ سارے مل کے بنائیں گے. ہم نہیں بنائیں گے، شہباز شریف صاحب بنائیں گے، وزیر اعظم ہیں. آج تو 180 ووٹ بھی ان کو ملے نا. اچھا صرف وہ وزیر اعظم صاحب جو ہے آج اعتماد کا ووٹ لے کے ان کے منہ میں وہ بات بھی ڈال دی جو وہ بار بار کہہ رہے تھے اچھا اتنے ہو تو اعتماد کا ووٹ دے کے دکھاؤ، اس نے وہ بھی کر دیا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس وقت ملک میں پھیلا رہے ہیں، اگر وہ لا سکیں گے اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان کو سنجیدہ لے لیں. مجھے ایک بات بتائیں، میں تو بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ وہ الیکشن اور یہ سارا کچھ اپنی جگہ کے 90 ڈیز تو ویسے بھی گزر گئے ہیں، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے، آئین اپنی جگہ قائم دائم ہے. اب 1 دن آگے ہو یا 8 دن آگے ہو کوئی فرق تو ویسے بھی نہیں پڑنا، جب کرنا تھا تو 90 ڈیز میں ہی کر لیتے. آپ آج خیبر پختونخوا اور پنجاب کا الیکشن پہلے کروا دیتے ہیں، کل کوئی بھی آئے گا اور وہ کہے گا کہ میں نے تو اسمبلی توڑ دینی ہے کیونکہ میں تو اس وقت پاپولر ہوں اور بس آئیے اور الیکشن کرواتے ہیں. یہ پاکستان ہے کہ گپ ہے؟ آئین میں پھر تبدیلی ہونی چاہیے. اچھا نہیں، آئین میں تبدیلی ہونے سے پہلے ہمیں اس رویوں کو بدلنا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں وقاص، ہمارے لیے سب سے بڑا پرابلم 1 منٹ ہے، انٹینشن دیکھنا چاہیے. یہ جو عدالت د تاسو رفعت صاحب ما کوېشن کړو چې د په دې 15 میاشتې کې به څه داسې چمتکار وشي چې زمونږ د معیشت به ښه شي، مونږ به دا پیډیم ته به دې کې به زړه راشي، لږه حوصله به پکې راشي، الیکشن ته به لاړ شي. په دې 15 میاشتې کې به بالکل کیږي. په دې 15 میاشتې کې به په ستمبر کې ستا پریزیډنټ لاړ شي، نوی پریزیډنټ به راځي، چیف به لاړ شي، چیف جسټس به لاړ شي، نوی چیف جسټس به راځي. څوک به راځي؟ آئین پسند. دې سره سره انټرنیشنل سینریو هم ډېره حده پورې تبدیل کیږي. په سی پیک باندې د کار اولې شروع شو، د سعودي عرب او د ایران روغه اولې وشوه، حوثي باغیان اولې د سعودي عرب خلاف حوصله کېښوده، د انډیا په 17-18 ملکونو کې کرنسي اولې انټروډیوس شو او امپلیمنټیشن د هغې وشو. دا ګڼې خبرې دي چې د چاینا کم انفلوئنس چې په ایشیا کې سیوا کیږي او د هغې ته ایشین ملکونه ویلکم هم وایي، نو د هغې نه پس زما په خیال زمونږ به د آئی ایم ایف سره هغه رشتې هم پاتې نشي، زمونږ به د ویسټ سره هم هغه رشتې پاتې نشي. مونږ به یو نوې اکانومي انټروډیوس کوو، مونږ به یو نوې اکانومي بلډ کوو، د هغې سره به زمونږ سیاسي او معاشي او تهذیبي ټول دغه چې کوم دي روایتونه هغه به زمونږ تبدیل کیږي. چین سره به بالکل پاکستان ځي، څه به کوي؟ مخکې ورسره نه دی تللی. خو زما د خبرې مقصد دا دی چې هغه انفلوئنس به د ویسټرن قوتونو نه کوم چې په ماضي کې وو، ځکه چې اوس به د چاینا انفلوئنس د مخکې په نسبت باندې زیاتیږي او دا صرف په پاکستان کې نه بلکې چاینا یو ډېر لویه سطح باندې دا کار کوي. چا دا تصور کولی شي چې د ایران او د سعودي عرب روغه به وشي؟ ملاقات کے بعد میرا خیال میں بہت پازیټیو نیوز بھی آئی. خو ګوره زمونږ لوکل سینریو چې څنګه چینج کیږي دغسې به زمونږ ورسره پولیټیکل سینریو هم چینج کیږي، زمونږ به اکانومیک سینریو هم چینج کیږي، زمونږ به ډېر چینجز راځي. خو
په ستمبر کې به 2 اهم افیسونه خالی شي، نوې خلک به راشي. او زه درته یو خبره کوم، نواز شریف صاحب راشي ما ته په جنوري کې ویلو مې په 30 اپریل به الیکشن ستا په شو کې تا ته یاد دي، ما ته وی نہیں ہوں گے، کتنا نہیں ہوں گے، ہرگز نہیں. نواز شریف صاحب یاد کړو چې نه زه درته اوس هم وایم چې په اکتوبر کې به الیکشن نه کیږي. او نواز شریف صاحب راځي کنه؟ نواز شریف خو به ډیپند کوي سیاسي صورتحال باندې، چې هغه نه راغلی الیکشن نه کیږي. پته نه لګي چې ولې کانفیډنټ نه دی، په کار دی چې هغه اوس راشي. الله دې وکړي چې راشي. میډم ستاسو مننه، حماد صاحب ستاسو مننه، رفعت صاحب ستاسو مننه، ګرانو کوونکو ستاسو هم مننه. تر بیا د الله په امان.